د جمعیت علما اسلام بنیادی میشن چې کوم دی نو هغه دا دی چې موږ په دې ملک کې د اسلامي نظام د سربلندۍ د نفاذ جدوجہد کوو. خو تاسو باندې خلک یو سوال کوي، دې ته لږ متوجه شئ. تاسو به خلک یو سوال کوي چې دا ستاسو مقابل کې کوم کینډیډیټس ولاړ دي نه خو مونځ کوي که نه؟ او مونځ کوي، روژه هم نیسي او روژه نیسي، حج عمره هم کوي او حج عمره هم کوي. نو بیا به تاسو ته خلک وایي چې درویش د جومات نه راویسته څه ضرورت دی چې د جومات نه راووته او سیاست کوي؟ که د مونځ خبره خو هغوی هم مونځ کوي، که د زکات خبره هغوی هم زکات ورکوي، که د حج عمرې خبره نو هغوی هم حج عمره کوي، که د روژې مسله نو هغوی هم روژه نیسي. نو دا هغوی کې فرق څه دی؟ رونو لږ متوجه شئ. دا موږ تاسو ته کله ویلې چې زموږ جنګ د مونځ جنګ دی؟ موږ کله ویلې چې زموږ جنګ دا د روژې جنګ دی؟ موږ کله ویلې چې زموږ جنګ د حج او د عمرې جنګ دی؟ رونو زموږ جنګ د مونځ جنګ نه دی، د روژې جنګ نه دی، د حج او د عمرې جنګ نه دی. دا کارونه موږ په هندوستان کې هم کول چې کله پاکستان نو آزاد شوی. نن د امریکې او د برطانیې د استرالیا مسلمان دا کار زما او تا نه ښه کوي، مونځ کوي، روژه نیسي، حج عمره کوي. بیا جنګ د څه شي دی؟ رونو دا زموږ باندې مقابل چې کوم ملګري ولاړ دي دا زموږ وروڼه دي، زموږ دوستان دي. موږ د دوی سره جنګ نشته، د دوی په شا باندې یو قوت ولاړ دی، زموږ دغه قوت سره جنګ دی ښه. او هغه عالمي قوت دی، او عالمي قوت یو دعوه لري. هغه دا وایي دا خاوره ستا ده، دا قوم ستا دی، دا نوجوان ستا دی. خو دلته به نظام د امریکې د برطانیې وي، دلته به نظام د کمیونیزم وي، نظام به د کیپیټالیزم وي، نظام به د سوشلیزم وي. علما ورته وایي نه چې خاوره زما ده، قوم زما دی، نوجوان زما دی. که دلته نظام وي نو نظام به د اسلام وي، بل نظام د سره موږ نه منو. دا جنګ د څه شي دی؟ دا د دوو نظامونو جنګ دی. ای پښتنو د دوو نظامونو په جنګ کې د کوم نظام سره به خپل کردار ادا کوئ؟ د نظام اسلام سره. کوم سره؟ رونو د دې خلکو په شا چې کوم قوت ولاړ دی، هغه قوت یو دعوه کوي او هغه دا وایي دا خاوره ستا ده، قوم ستا دی، نوجوان ستا دی. لیکن دلته به تهذیب او کلچر دا د امریکې او د برطانیې او د مغرب تهذیب به وي. زه ورته هم دا نشي کېدلی چې خاوره زما ده، قوم زما دی، نوجوان زما دی. نو که دلته تهذیب او کلچر وي نو تهذیب به د اسلامي مغربي تهذیب د سره موږ نه منو. وګو عزتمندو نن هغه ستا په مخ ګیره نه برداشت کوي، ټوپۍ نه برداشت کوي، د مور او پلار تقدس نه برداشت کوي، د مشر ورور احترام نه برداشت کوي، د ماما کاکا احترام نه برداشت کوي. هغوی وایي د ځنګل قانون د ټول پکې بربند ګرځوي. موږ ورته داسې نشي کېدی، ته بربند ګرځه. زه یو نظام لرم، زه یو پروګرام لرم، زه یو تهذیب لرم، زه یو نظریه لرم. زه به خپل ژوند او د بچو ژوند د دغې نظام او د تهذیب اسلام د ژوند نه لاندې تېروم. دا جنګ زموږ ټیک دی که غلط دی رونو؟ دا د دوو تهذیبونو جنګ دی. د دوو تهذیبونو په جنګ کې به کوم تهذیب سره خپل کردار ادا کوو؟ اسلامي تهذیب سره. وګو عزتمندو نن د تمام عالم کفر په خېټه کې درد دی. واورئ نن د تمام عالم کفر په خېټه کې درد دی. او څه وایي؟ وایي عجیبه خبره ده په ټول عالم اسلام کې قادیانی مسلمان دی او په پاکستان کې د ملا د سیاسي کردار په وجه قادیانی دلته کافر دی. نو څه وایي؟ پاکستان کې که څوک دولت غواړي موږ ورکوو، قوت غواړي موږ ورکوو، ریاست غواړي موږ ورکوو، حکومت غواړي موږ ورکوو. لیکن 1973 او 74 پاین کې چې کوم قادیانی عقلیت دی دا واپس مسلمان ثابت کوي. موږ ورته به جواب کې څه ویلې چې ناپوهه دا ته څه وایي؟ زه دا چیلنج کوم د ټول پاکستان مسلمان نوجوان نه، د ټول پښتونخوا مسلمان نوجوان نه، د ټول پېښور مسلمان نوجوان نه چې یو د دې بازي خیل او د احمد خیل او د بادر کلي دا نوجوان موجود ستا پلار هم قادیانی واپس مسلمان نشي ثابتولی. قادیانی کافر و دی او وی به انشاءالله. تاریخ ختم نبوت زنده‌باد، تاریخ ختم نبوت زنده‌باد. رونو اخیری خبره کوم، نوجوانانو تاسو لږ متوجه شئ.